زراخان د براول سونی 13 کلن ستاسو د وړاندې دی. زراخان وایي چې په 2011 کې ما اکسیډنټ کړی دی. زه ډریور وم، ډریوري به مې کوله او د 2011 نه د اکسیډنټ نه پس زما بیا دغه حال دی چې دواړو خپو مې کار پرېښی دی. تاسو لیدی شئ دا د زراخان حال دی. زراخان خواله راغلی او پوښتنه مې ترې کوله چې زراخانه څه چل دی در باندې. زراخان وایي چې په 2011 کې مې اکسیډنټ کړی دی او د هغې نه پس بیا کورسۍ ته شوی یم. بیا هم ترې پوښتنه وکړه چې د خوراک څښاک څه کې. زراخان وایي چې دوه واړه واړه بچي مې دي، یو د 10 کالو دی او یو د 9 کالو دی او په هوټل کې مې برتي کړي دي. نو هوټل والا وله 200 یا 300 روپۍ ورځ ورکوي، په هغې باندې خپله ګزاره کوو. السلام علیکم وروره. سلام. زراخانه څنګه وروره؟ ښه خیر. زراخانه ستا خو د خپې هم ډېرې خوږ دي او دا د کله نه داسې بیمار شوی؟ 2011 کې سټیلنګ مې کړی. 2011 کې خبرې لږې تیزې کوه چې اورېدم. 2011 کې تاسو اکسیډنټ کړی دی او 2011 نه پس بیا ایسته په کټ شوی؟ ایسته په کټ او د کورسۍ کې پراته یم. کټ او کورسۍ کې پروت یې. عمر دې څومره دی زراخان؟ عمر اته دېرش شوی. بچي دې څو دي زراخانه؟ بچي مې اووه بچي دي. اوس د خوراک څښاک څه کې؟ واړه دي هوټل کې چې ورکوي هغه راوړي خوري. ماشومان دي څومره عمرونه دي هوټل کې چې دي؟ راته نه کاله 12 وروي. ښه، څو بچي دي په هوټل کې کار کوي؟ دوه. یو د 12 کالو او بل د 10 کالو داسې په هوټل کې کار کوي. نو هغوی چې ولې 200-300 روپۍ دیاړي ورکړي هغه تاسو له راوړو، تاسو پرې ګزاره کوئ. زراخانه ما دلته په دې ځمکه باندې څه انجکشن یې مولې دي؟ دا انجکشن یې د څه دي؟ دا انجکشن یې زخمونه بلډونه یې. ښه، دا د زخمونو دپاره دا انجکشن یې تاسو والو؟ مسلمانانو وروڼو دا زراخان دی او ستاسو د وړاندې دی. تاسو کتی شئ. زراخان خواله راغلي او زراخان سره هم خبرې اترې وکړې. زراخان د مرګ شپې ورځې برول بانډۍ سونی چې ورته وایي په هغې کې تیری او دا تاسو کتی شئ. زراخان 13 کلن دی او په کور کې ورته 7 بچي هم دي. مسلمانانو وروڼو د زراخان نمبر به زه ستاسو سره شیر کړم. تاسو ټولو مسلمانانو ته زما درخواست دی زراخان تاسو وینئ. د زراخان دغه حال دی، په کټ کې پروت دی. تقریبا 9 کاله وشو چې زراخان په دغه حال کې د مرګ شپې ورځې سبا کوي. مسلمانانو وروڼو دا زمونږ او ستاسو ذمهواري ده. زراخانه دا بله خپه دې لږه کلاو که دام خوږ ده؟ ښه دام ده. ټیک ده. زراخان الله دې ستا په حال رحم وکړي. زراخانه څه به وایې د خپلو مسلمانانو وروڼو ته؟ څه دې په کار دي؟ څه دې ضرورت دی؟ څه غواړئ؟ یاره مسلمان ته ستا وس کېږي زکات خیرات صدقه شي نه وس یې کېږي نه کېږي. څه ورته ووایو؟ زراخان وایي که د چا څه وس دس کېږي او زما سره څوک مرسته کول غواړي او یا را سره مرسته کولی شي نو زما سره مرسته وکړئ. زراخان 7 بچي ورته ماشومان په کور کې او د مزدورۍ خو قابل هم نه دي او د ده بچي د هوټل د مزدورۍ نه دي. په کار ده چې دا د ده بچي خلک په سکول کې داخل کړي او په سکولونو کې سبقونه وایي چې سبا د زراخان په شانتې بیا ډریوریانې نه کوي او چېرته تعلیم یافته بچي جوړ شي. خو د بده مرغه زراخان ته په کټ شو. زراخان د 10 کالو یا د 9 کالو نه په دې کورسۍ کې خپل ژوند تیری.
زرا خان د مجبورۍ نه خپل بچي هوټل ته لیږي، سکول ته یې نشي لیږلی. زمونږ د ریاست هم څه ذمهداریانې دي. پکار ده چې د زرا خان غونته کې سپیشل خلک یي، د هغوی بچي پکار ده چې سکولونو ته ولیږلی شي او په هغوی باندې ښه تعلیمونه وکړی شي او بیا د زرا خان په شانتي په تکلیف کې نه وي. ټیک ته دا خو د خدای له طرفه ده چې زرا خان اکسیډنټ وکړو او بیمار شو، پکړ شو، خو اوس یې د ګټې وټې څوک نشته. نو زه درخواست کوم تاسو ټولو ته، مسلمانانو ته، د زرا خان نمبر به هم تاسو له درکم او د زرا خان پته به هم تاسو له درکم. زرا خان د دیر د دې خپل کلی ټول نوم او ډیټیل ووایه. دیر دغه سونی دره، دیر برول سونی دره او زرا خان ستاسو نوم دی؟ زرا خان دیر برول سونی، دا د دوی نوم او پته ده. د کانټیکټ نمبر به هم زه تاسو له درکم. مسلمانانو ورونو خپل چارپیچل کې چې دغه شان بېوسه او لاچاره کم خلک دي د هغوی ډېر زیات خیال ساتئ. مسلمانانو ورونو دا د زرا خان 13 کلن زرا خان بچي دي، دا ستاسو د وړاندې دي، د ګل په شان بچي دي. ورته وګورئ باباجانې، باباجان په کرسۍ کې دی، د مزدورۍ قابل نه دی. دا د زرا خان بچي دي. مسلمانانو ورونو دا تاسو کتی شئ، د زرا خان بچي کتی شئ. یخني ده، پکار ده چې د دوی هم بنینونه وي، بلوزونه وي، ټوپۍ وي. زرا خانه دا به دله سبا زه راوړم انشاءالله. او سبا به دې بچو له زه جراب هم راوړم او د دوی به د جمي بندوبست به کوو. ښه خیر سره ته فکر مه کوه زرا خانه، موږ د سره یې انشاءالله او خدای پاک په رحم وکړي.